لکه د سپون هم بدتر ژوند دی زه لکه مرګ غواړم او په خپله خودکشي کولی نه شم ایمان به لاړ شي دلته آخرت دنیا هم خلکو ماله خرابه کړه آخرت به هم خراب شي عظیم لکه داسې ځای زما دپاره که نه چې زه خپل عبادت کوم پکې او تبلیغ له وځم لکه هغه زه په دې تبلیغ له به ځې ډېره به پرېږدې دا چې کوم ژوند دې تېر کړی دغه ژوند نه به بلکل توبه وباسې نخبلا زندگی ساندے ساندے نسل گیرا نخبلا زندگی ساندے ساندے نسل گیرا ویلی سندری دی چاتل زماد خاوری بیزایا پانے پانے شلو کل زماد خاوری اخبلو پکاران غسو خبل زماد خاوری گل میں خوشبو وے اور گلو قدردان گل میں خوشبو وے اور گلو قدردان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع په نام د الله چې بخونکو مهربان دی ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری کاشف علي دغه یو شي میلز ما سره په خوا کې ولاړ دی ما ته کال کړو کراچۍ نه وي کاشف بھائی زه درځم خو در په در خورې په سر یم کله چرته او کله چرته او کله چرته ما ورته موسټ ویلکم راشه پېښور ته زه به درله غږ اوجت کړم زه به در سره انشاءالله زموږ وس مطابق څه کېږي زه به در سره هیلپ هم وکړم خو زموږ اواز د هر چا دپاره دی که هغه غریب دی که هغه یتیم دی که هغه بېوسه دی که هغه بېکوره دی که هغه شي میلز دی او که هغه ډم دی زما اواز د هر چا دپاره دی ځکه چې زما کار په انسانیت دی زما کار په غریب یتیم بېوسه او منشیاتو خلاف دی نو ګرانو کتونکو دا هم یو شي میلز راغلی دی د کراچۍ نه بېوسه شو دی کیمرې مخ ته راغو نو موږ له هم پکار دی یاره چې دې خلکو سره ودرېږو مرسته تعاون وکړو ځکه چې دا هم د چا بچی دی دا هم د چا رور دی بېوسه شو سکرین مخ ته راغو تاسو ته هم ریکویسټ کوم پښتنو چې تنګولو دپاره نه د ده موبایل نمبر به هم په دې سکرین باندې چلیږي تنګوئ مه داسې خلک که څوک ورسره مرسته تعاون کوئ وکئ د الله رضا دپاره د ده په ژوند به خبرې کړو د سره به یو څو خبرې کړو څنګه یار السلام علیکم وعلیکم سلام خوږ نوم دې څه دی زما خپل نوم جی خپل نوم دې څه دی خپل نوم مې خالد دی ها او د کوم ځای اوسېدونکی زه د سوات یم او 18 کاله مې وشو د معذوره شوی یم نه علاج شته او بس در په در یو ځای بل ځای پاتې کېږم ها او د کوم ځای نه راغلی زه د کراچۍ نه راغلی څنګه در په در خورې په سر ګرځې نه علاج شته د ستاسو سره مشران نشته چېرته سربران نشته ستاسو بس ما له څوک توجه نه راکوي او زه کله درګاهونو کې یم کله بل ځای زما وړو بولو مسله ده لکه ماته نلکیانې شپږ کاله لګېدلي د هغې نه بعد بس زه پیمپر یوز کوم ماته ډېر مشکلات دي زما د شپې او د هغې ځای هم نه او دوی سره زه ځکه نه شم پاتې کېدو ګډېدو مډېدو والدي زه لکه ګډېده مډېده وس نه کوم ها مخکې به دې ګډوه کوله میدانونو ته بتلې روغ ما او کولم 18 کاله مخکې خو د هغې نه بعد بیا ما کنډیشن داسې ان ما سره څوک هیلپ هم نه کوي ما سره څوک هیلپ نه کوي سړی چې ډانس وکړي په میدان باندې خلکو ته په وخت خندا پیدا کړي هغه خلک بیا تپوس پوښتنه کوي هغه خلک بیا راځي نه کوي څوک هم تپوس نه کوي چې کوم خلکو ته په مخ باندې خندا پیدا کوي که نه میدان ورته رنګ کړي او دغه میدان کې ګډا سټارټ کړي هغه مینوال هغه خلک چې لاسونه پړکوي او د ستاسو د وجې هغې په مخ خندا پیدا کېږي هغه خلک بیا تاسو راځي ستاسو تپوس پوښتنه کوي نه چې هېڅ څوک هم نه کوي که کولې نو زما به دا حل نه و زما 18 کاله وشو زما MRI نه غټ غټ ټیسټونه وشو هغوی ستاسو علاج نشته سپاینل کټ مسله ده زما وړو بولو مسله ده زه په خپله پیمپر یوز کوم ماته ډېر مشکل دی ماته د اوسېدو مسله زه په خپله یو نه بل نه امداد غواړم کله دوکانونو نه کله د کورونو نه هم د کمې پورې لکه ما اوس طاقت ماقت نشته خو که زه یم داسې ځای زما دپاره ټیکانۍ چې زه پکې پاتې شم زما سره زما یوه مور هم ده هغه د مجبورۍ وجې نه زما د خور کار پاتې کېږي زه خو یو فقیر انسان یم زه کم ځای هم شپه وکم دوی سره وکم چا سره هم وکم خو بس مجبوري ده د اجړا ژوند کې څومره کړه اخي څومره تکلیف د اجړاګانو ژوند کې ډېر مشکل ولی چې نه د کور نه سپورټ میلاویږي او نه د بهر خلکو نه میلاویږي او که روغ جو ځان لاس په ووهي څه ناڅه وکړي او په هغې کوم خلک پیغورونه ورکوي تانې ورکوي رنګ برنګ خبرې برداشت کول او بیا داسې زما حالت کې هغوی له هسپتال کې لکه توجه هم نه ورکوي نه ډاکټر ورکوي
ما سره سرکاري هسپتالونو کې لکه خپل ټیسټونه میسټونه خپل نرسنګ کورسونه یې په ما زیات کړي دي او علاج زما نه دی شوی د خواجه سرا ژوند کې مطلب نشته عزت ها بالکل نشته لکه نن اتلس کاله مخکې به ته څنګه وې څنګه ژوند دې تېرولو اوس چې دا کم حال باندې ته ژوند تېره دا ژوند څنګه دی دا بالکل نس ژوند دی لکه د سپون هم بدتر ژوند دی زه لکه مرګ غواړم او په خپله خودکشي کولی نه شم ایمان به لاړ شي دلته آخرت دنیا هم خلکو ماله خرابه کړه آخرت به هم خراب شي همدې وجې نه زه صبر کوم دې دپاره ویم خیر قبر کې به هم دا تکلیفونه وي نو دا ژوند کې به برداشت کړم خیر هلته به که مړ هم شم نو بیا به تکلیف وي دې وجې نه بس خو زما اوس لکه ګزاره نه کېږي نه ما څوک ځان سره پرېږدي ما ته مشکلات ډېر ولې دې ځان سره نه پرېږدي څوک وجه څه ده معذوره یم بیمار یم زما سل مسلې دي او زه ګرځېدی هم نه شم او لکه د هغو ماحول او زما ماحول لږ فرق دی زه ولې د هغه کار مار نه یم نه د ګډېدو یم اوس څه غواړې څه کول غواړي بس ما سره څوک امداد کولی شي زما دپاره یو کمره هم کوري که نه چې زه په عزت ناست یم بس کله کور زه په کرایه والم خیرات ټول کړم بیا هغو ما پسې بیلونه 15 زره جوړ کړي بیا زه راوتښتم یو کره پاتې کېږم لس ورځې خلک ما نه موډ بدل کړي ولې زما کنډیشن داسې دی زه یم چې بس یو کمره چې زه پکې خپل عبادت کوم او لکه خپل ژوند پکې تېروم خپل خپلوان ماما کاکا تره زوی تربور څوک هېڅوک هم نه پکارېږي هېڅوک مې هم نشته زما 15 کاله وشو زه د کور نه ویستې یم او 18 کاله زما د معذورۍ وشو زما کارډ هم د شناختي کارډ د معذورۍ جوړ دی پېښور کې دې ځای په کار دی کوم ځای کې دې ځای په کار دی چې هلته ژوند تېر کړې زما کراچۍ نه د خوښه زما پېښور خوښ دی او سوات کې که ګورم هلته یخني ډېرې زه نه شم برداشت کولی او دلته پېښور کې ماته یو کمره هم میلاو شي ما له دې څوک په کرایه راکړي زه ګرځېدم یوازې په دې رکشه کې ما له چا مکان نه راکوه رکشې والا هم ګواه دي چا ذمواري غوښته د پېښور ذموار راولم زما څوک دي دلته زه به چا ته ویم چې ما الله به خیر کې شته تکړه خلک شته پښتانه خلک شته ګرانو کتونکو دا محال دا اقبال پلازا ده اور اقبال پلازې ته دغه راغلی دی د نور روریانو نه هیلپ غواړي مرستاول غواړي خو دې کې ورسره صرف یو دغه شي میلز دغه خواجه سره ودرېده نور راغه نورو ته منډه وواله نور ور لاس ورنکو نه ورسره ودرېده واحد دا ورله راغو دی ورته یاره زه درله لاس در کومه نو تاسو ته مې ویم کتونکو دا منم چې خواجه سره دي منم چې کور نه د دې ژوند په کړه اخته منم چې د دې خپل خپلوان نشته منم چې دې له څوک لاس نه ورکوي خو دا انسانیت نه دی الله پاک قرآن کې فرمایي که نه چې د یو انسان ژوند چینج کول د ټول انسانیت ژوند چینج کول دی مونږ اوس دې ته نه ګورو چې دا یاره خواجه سره دی مونږ اوس انسانیت ته ګورو انسانیت ته به ګورو که څوک هم شته شتمن خلک شته تکړه خلک شته دی اوس پېښور کې راغلی که پېښور کې د چا ځي یا مطلب څوک ورله ځي ورکول غواړي یا ورسره څوک مرسته تعاون کول غواړي ته موبایل نمبر ووایه خپله 0311 02 61 457 او زما یو سترګه بالکل نظر پرېښې دا ختمه د دې نسونه وایي سوځېدلي ټیسټونه ما هر څه کړي او ما ته مشکلات دی ګرځېدو کې که نه یو د خپو طاقت نشته جمپ مپ ما ته صحیح پته نه لګي دې نه هم کمزوری شوی دی لکه یوه سترګه د هغه کمزوري شوه او دې کې بالکل ختم دی ما سره ټیسټونه هر څه پراته دي مشکلات ډېر دي مشکلات درته ډېر دي هغه صله درله در نه کړلی شوه نه جي پېښور کې تکړه روریان شته یاره زه به ورته خویندې وویم اجلاګان زما روریان دي دا هم ګورئ معاشرې کې دا هم معاشره ده پښتو معاشره ده دا هم د چا بچي دي که زه ووایم ډولفنیان یا پارو شو یا ډولفنیان شو یا حسینه شو یا ګلچاهت شو یا که داسې نور دي هغوی ته به زه ریکویسټ وکړم چې دا هم ستاسو د فیلډ کس دی دا هم ستاسو د فیلډ کس دی د سره ودرېږئ دا چې کوم کانټیکټ نمبر یې درته ووي دغه نمبر به په دې سکرین باندې چلیږي نو ډایرکټ په ډایرکټ د الله رضا دپاره د سره ودرېږي اوس دا خوارېږي رسوا کېږي او ذلیل کېږي او بربادېږي چې دغه بربادۍ ته یې ورنګو د ده ژوند چې چین شي وایه وایه زه یم لکه داسې ځي زما دپاره که نه چې زه خپل عبادت کوم پکې او تبلیغ له وځم لکه هغه زه په دې تبلیغ له به ځې ګیره به پرېږدې دا چې کوم ژوند دې تېر کړی دغه ژوند نه به بالکل توبه وباسي نور تبلیغ له به ځې شته ګوره تبلیغ کې تکړه خلک شته هغه به تا رابلي قرآن مې ویلی لسم پورې سبق مې ویلی دی لکه انپړ هم نه یم داسې پوهه یم خو بس د کور طرفه سپورټ نه انوس چې ما ویم تبلیغ له تلل غواړي که نه انشاءالله ول نه دا چې کوم ژوند دی نه زه ډېر نظم زما وړو بولي زه لکه پیمپر یوز کوم زما هر وخت پیمپر وي لکه که نه نلکیانې ما نن لګولې خو مایورې کې دا کار مخکې وکړم زه بیا نلکیانې ولګوم هغه بدلوم هغه تکلیف یې ګولې ما ته وګوره خبره درته کوم تبلیغ له تلل غواړي غواړم ها
مليانو صاحبانو ته ریکویسټ وکړم وکړه. هغې نه خو بیا شاته کېږي نه، 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 جی. دغه کم ژوند چې مخکې تا تېر کړی دغې نه توبه نه نه ما تلس کال وشو زه د ښځو کپړې هم نه اچوم او نه زه بس الګ الګ پاتې کېږم یو فقیر یم ان شاء الله زه به ښه تبلیغ له به هم زه ګرانو کتونکو دغه چې کوم موبایل نمبر دی کانټیکټ نمبر دی دغه د دې رور نمبر دی تبلیغ باندې ډېر زما روریان شته چې هغې کار کوي نو دی وایي جی جی یو ارمان و چې د اوسه پورې پوره نه شو زما عمري ارمان و لکه حج خو ډېر مشکله سره کېږي خو د عمري ارمان و زما دا پوره نه شو لکه ما له په دې خفګان زما سترګو نظر به پرېږدي لکه زه به بیا د خوبونو کې ډېر ما زیارت کړی خو زه یم چې لکه دا مې ارمان دی بس هی ربا الله پاک دې رحم وکړي عمري ارمان دا هر چا دی الله پاک دې یاره د زړه ارمان برابر کړي ملیانو صاحبانو ته هم وایم چې دغه رور سره ودرېږئ لاس په لاس دغه رور له ورکړئ ما له زما خوږ ورور وسیم جان اجازت راکړي چرچه ته خپل دعاګانو کې یاد ساتئ الله حافظ